چې د لاهور په سرزمین باندې د حضرت داتا علی حجویری رحمت الله تعالی علیه کم ته چې د گنج بخش نسبت کیږي او شاعر په خپل شعر کې وایي گنج بخش بیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما هغه شخصیت چې دا ناقص خلکو د پاره د کم فهم خلکو د پاره د فاسقینو د پاجرینو د پاره یو کامل شخصیت دی یو کامل انسان دی خو ولې هغه د کاملینو لپاره بیا رهنما هم دی په خپل تصنیف کې لیکي او یو ډېره خوندوره خبره کوي چې په انسانانو کې دوه قسمه انسانان دي د دې صلحاو ډیوټي ده ته خیر په مختصرو ټکو کې وی انسان په یو اعتبار باندې په دوه قسمه دی یو هغه انسان دی چې په ده باندې هغه پرده خوره ده په ده باندې هغه حجاب پروت دی چې هغه حجاب د ده زایل کیدونکی نه دی خو لیکن خطرناک دی او یو هغه انسان دی چې په ده باندې هغه حجاب پروت دی د غفلت هغه څادر پې باندې پروت دی چې که د لږم اړکېده د لږم حرکت وکړو د لږم کوشش وکړو دې د ځان نه لرې کولی شي او باباجي صاحب د هغې تفصیل چې کله کوي او د قرآن کریم نه استدلال کوي وی یو حجاب رینی دی بل حجاب غینی دی او په یو بل اصطلاح کې یو حجاب ذاتی دی بل حجاب وصفي دی حجاب ذاتی هغه دی چې دا د نه زایله کیدونکی نه دی دا د نه ختمېدونکی نه دی لکه مشرکین مکه چې حضور صلی الله علیه وسلم به ورته په درزنونو باندې معجزات ښکاره کړل حضور صلی الله علیه وسلم به ورته په درزنونو باندې کمالات ښکاره کړل حضور مبارک به ورته په مختلف شکل کې د خپل نبوت ظهور کو هغوی باندې هغه پرده پرته وه چې ختمېدونکې نه ده ولې قرآن کریم هغه طرف ته اشاره کوي چې دا حجاب رینی مراد هغه حجاب دی چې په معنا د مهر سره راځي او قرآن کریم فرمایي ختم الله علی قلوبهم د دې مشرکینو په زړونو باندې داسې پرده ده که دوی ته په درزنونو کمالات هم ښکاره شي ولې قرآن کې الله تبارک وتعالی حضور صلی الله علیه وسلم ته یو طرف ته فرمایي انک لتهدی بل ځای کې فرمایي انک لا تهدی د علماء کرامو خبرې دي اشاره دې طرف ته ده چې کو چا ته خدای هدایت کول غواړي اته په هدایت وشي کو چا ته خدای هدایت کول نه غواړي اته هدایت نشي کېدی باری تعالی فرمایي د دوی په زړونو باندې ختم دی د دوی په زړونو باندې مهر دی د دوی په زړونو باندې هغه پرده او حجاب پروت دی هغه ختمېدونکی نه دی خو ولې بل طرف ته راشو نو صلحا فرمایي علما فرمایي او بالخصوص چې ما کومه حواله درکړه هغوی مبارک فرمایي که یو طرف ته حجاب رینی دی لکه قرآن کریم فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم بما كانوا یکسبون د دوی په زړونو باندې هغه پرده پرده ده چې دوی څه کوي هدایت ورته نه کوزېږي ولې بل طرف ته هغه پرده په عامو مسلمانانو کې هم بازي دي چې د غفلت څادر پې باندې تاری دی د غفلت پرده پې باندې تاری ده چې حجاب وصفي ورته ویل کېږي دا صلحا او دا نیکان هغه کردار اپناوي چې هغه خلک چې په ظاهر کې خو د ایمان خاوندان دي خو نه د دنیاوي معاملاتو په بنیاد باندې هغوی په فسق و فجور کې اخته دي په غیر شرعي رسوماتو کې اخته دي په غیر شرعي کارونو افعالو کې هغوی اخته دي چې د دې صلحاو نظر پې باندې پرېوځي چې د دې اولیاو نظر پې باندې پرېوځي چې د دې متقینو نظر پې باندې پرېوځي چې د دې پرهیزګارانو نظر پې باندې پرېږدي هغه باریکه پرده هغه وصفي پرده د غفلت چې پې باندې پرته ده باري تعالی ته نه ختمه کړي هغه ته هدایت نصیب د دوی یو غټ رول او کرکټر دی یاد ساتئ یو غټ کردار دی خو چا پېژندلی نه دی هغه کسې پېژني چې څوک د دې په اهمیت باندې پوهېږي فارسي خوان شاعر فرمایي قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز هر انسان په خپل کار باندې یقینا چې پوهېږي ولې حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه چې د علم و عرفان مرکز دی دوی مبارک
حضرت جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیہ فرمایي وضاحت کوي وی هغه پردا چې به ذکر وکړو چې په مشرکینو نو هدایت پته نه ګزي الله تبارک وتعالى دې موږ ټول په امن او امان کې امين دا غي مثال وی دا هغه کاڼي دی چې ته کو ډیر هم مګي ته کو ډیر هم رګړاوي او ته کوشش کې چې صفائی وکما صفا بشي ول خپل مخ پکې نه ویني دومره شفاف کیږي نه دومره ښکار کیږي نه دومره ظهور پکې ناراضي دومره شفافیت پکې ناراضي چې ته د آینه په صورت کې خپل ځان ته مخامخ کې خپل ځان پکې ویني خو ول هغه حجاب چې په هغه فاسقینو پاجرینو باندې چې په ظاهر کې هو د ایمان خاوندان دي خدا گناه په بنیاد باندې په ظاهر کې خود ایمان خواندان دي خود عدم توجه په بنیاد باندې په ظاهر کې خود ایمان خواندان دي خود دې صلحا او د نیکانو د قدمونو هغه او د لمن لال دي نه راغلي هغه خلق دي حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی فرمایي د دوی مثال د هغه شیشې دی چې په باندې معمولی ګرد پریوته دي معمولی خورې په باندې اوریدلې دي هغه دنه داګه مغز صفا دي داګه ډپ صفا دي داګه انټرنلی اندرونی کو پاګه باندې نظر واچو هغه صفا دي ولې په ظاهر کې په باندې ګرد او غبار پریوته دي حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی فرمایي د اولیاء نظر چې په باندې پریوزي د حضرت گنبد باباجی نور الله مرکزه غونته دغه اشخاص نظر چې په باندې پریوري الله تبارک وتعالى دغه فاسق او فاجر او ګناهګار نه هغه پرده ختم کی هغه ته هدایت نصیب شي په دې کلار باندې پرمای شکر تکبیر الله اکبر شان مصطفی زندہ باد شان صحابہ زندہ باد حضرت اولیاء زندہ باد سید نعیم شاہ صاحب زندہ باد سید مزین شاہ صاحب زندہ باد د مسلمان او د کافر په مابین کې توجه غواړم دویم فرق لټه چې ما به الافتراق ما به الامتیاز د دوړو په مابین کې څه شی دی چې زه او پیژنم چې دا مشرک دی او زه او پیژنم چې دا مؤمن او مسلمان دی قرآن کریم فرمائے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پدې مختص مکه باندې جنات او انسانان دا دوه نوع داسې پیدا کړی دي چې دوی ما صرف پدې غرض باندې پیدا کړی دي چې د خپل ذهن په زور باندې کم پاور چې ما دوی لور کړی دي زما معرفت او پیژنګلاو کی ما تصرف سجود شو په عبادت الهی کې مشغول شي سبحان الله اوس دغه د عبادت لاره اوس دغه الله تبارک وتعالى ته سر به سجود کېدل په دې لاره باندې موږ چاروال کړیو دا اشراق دا د تهجد او دا مختلف نوافل چې احادیث مبارک کې مختصر اشاره کوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي باری تعالی فرمایي چې ماته یو انسان په فرضي عبادت نه را نږدې کیږي دا خو د ذمہواری او ډیوټي ده دا ډیوټي خو به خامخا کوي د دې مثال خو په سکول کې د حاضرې لري کو پر رجسٹر کې حاضر شو په استاد احسان اونکو خپل حاضری سره کوله غولا او کله چې غیر حاضر پاتې شو هغه ځای کې با د ابسنت راشي غیر حاضر براشي الټا به نقصان ومني نه کو دې سکول ته حاضری کوي په استاد باندې احسان نه کوي ولی حضور مبارک چې کله د باری تعالی متعلق فرمایي لا یزالو يتقرب الي عبدي بالنوافل الى اخر الحديث اشارت البیانوں ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نباری تعالی فرمائے چې ماته یو بندا رانیز دی کېدل غواړي په فرضي عبادت باندې نه ماته په نفلي عبادت باندې سبحان الله او دا د نفلي عبادت لاره موږ ته دي اولیاء کرام خودل دا موږ ته دي صلحا خودل دا موږ ته دي نیکان خودل دا دي صلح کرامو کو تاسو تفاسیر را چوت کې احادیث مبارکو تفصیلات تاسو ګوره تاسو به ورسې چې دی اولیاء کرامو په عبادتو کې څومره خیال ساتل لري څومره په عبادتو کې کوشش کړي او مهنت کړي یو اخري حدیث مبارک بیانوم چې صرف د دې خبره وضاحت شي حدیث د بخاری شریف دی چې د دې خبره تاسو ته به باندې وسوق حاصل شي چې کو یو طرف ته ذکر الهي کې دی اولیاء کرامو زمونږه رهبری کړي لا زمونږه مشري کړي لا
د بل طرف ته د الله تبارک وتعالى په معرفت سره سره د ذکر الهي سره سره په عبادتو کې د شغل ساتلو موږ لا یو قسم له مقرره کړو ترغیب را لرا کړی حدیث مبارک د بخاری شریف دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن مسلمان بارکه فرمایي چې دا مؤمن مسلمان کله الله تبارک وتعالى ته عبادت باندې ولاړ نو څنګه ودرېدل پکاري د دې ترجمه یو علماو کړی دا بل صلحاء او اولیاء کرام او عارفانه ترجمه یو عالمانه ترجمه ده یو عارفانه ترجمه ده په مختصر ټکو کې دواړه ترجمه کومه چې تاسو ذهن په باندې ورشي عالمانه ترجمه چې کوم د دې حدیث مبارک کیږي هغه حدیث مبارک دا الفاظ داسې دي حدیث ته بخاری شریف دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تبارک وتعالى عبادت داسې کوا ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اے دی باری تعالی تا داسې مخامخ ودرېګا ان تعبد الله كأنك تراه لکه چې باری تعالی اینه عالمانه ترجمه ان تعبد الله د الله تبارک وتعالى عبادت داسې کوا لکه ته چې الله تبارک وتعالى وی یو شک دا بیان شو حدیث مبارک مزید الفاظ داسې چې استاد توجه داسې نه جوړي او په دې کې خبره ده استاد توجه سوچ داسې نه جوړيږي چې زه څنګه دومره کمال تر رسیدلی یم چې زه به باری تعالی انما ټیپ د کلامې یو قسم لا تشبیه دی تو خپل سوچ داسې جوړې یو قسم خپل منظر به داسې پیش کې کأنکا لکه گویا چې ته لیدونکی خو حضور صلی الله علیه وسلم ثانیاً فرمای ایک چر دا ذهن نشي جوړولې فإن لم تكن تراه فإنه يراك ایک دا ذهن نه جوړيږي چې په عبادت الهي کې ولاړې کم سے کم خپل ذهن خدا سے جوړ کا کم سے کم خپل مائنڈ سیټلمنٹ خدا سے جوړ کا کم سے کم خپل کنسپټ خدا سے جوړ کا کم سے کم خپل سوچ خدا سے جوړ کا چې څنګه باری تعالی نه لیدون کې نه او کم سے کم په عبادت کې باری تعالی ما ویني سبحان الله دا عالمانه ترجمه شو په دې کې علماء کرام مختصر ټکو کې علماء کرام په پوری کې راوي د ذوق د بار دا تکون د کان یکون لفعل ناقص دی او دا تکون چې کم دي در اصلي تکونو در اصل تکونو دی علماء په پوریږي دا وی دا سوچ خبرې نشای چې تاسو بور شئ نو فعل ناقص دی علماء په پوریږي اسم مرفوع خبره منصوب غواړي جمله به الګ کمپلیټ شي جمله به الګ پوره شي فإن لم تكن تراه علماء کرام چې کله ترجمه کوي دا تكن سره تراه مشترک علی یوزه علی علمانه پوره کوي فإن لم تكن تراه چې کله ته داسې نه چې باری تعالی را لیدون کې داسې معنی کوي تكن سره تراه اخلي مختصر تاسو ته پوهه لپاره چې تراهو د بغیر معنی کمپلیټ کیږي نه ولې په تکون کې ضمیر اسم دی تراهی په شریکه باندې خبر دی علماء کرام فرمایي دا جمله دې چې فعل ناقص شو الف دا مکمل شي تکمیله به علو شي چې د تکون سره تراهو واخلو خو صوفیه کرام مختصر اخیری جمله بیانوم صوفیه کرام زاهدین او عابدین د سلوک او د عرفان او د تصوف د خبر خلق اوی په دې کې عارفانه انداز کې اوی ہٹ کر انداز دی منفرد انداز دی جدا انداز دی دار چا د ذوق خبره ده دار چا د مزاج خبره ده اوی مبارک فریضه کی عارفانه ترجمه چی کی وی دا تکون چې کم دی دا بد افعال ناقصون نه دا کان بکان ناقصه و نخلو دا کان بکان تام واخلو او استاد توجه غواړم چې کله کال تام شي گویا د تراهو سره به تعلق پوره نشي دی په تکون خپل معنی ور کوي په تراهو خپل معنی ور کوي ضروري نه چې تکون سره دی کله تراهو نه دی اغستلې دی په معنا نه مکمل کوي نه تکون کله تام شو نو چې کله تام شو دا خپل معنی په خپل ځای باندې مکمل لا تراهو خپل معنی په خپل ځای باندې مکمل لا او پسې به له ترکیب متعلق ټول جمله بوزي دي ځکه چې کله حدیث مبارک کې عارفانه ترجمه کیږي دا تکون د هغه قبیله نه اخلي چې دا کانه تام شو گویا مکمل معنی کمپلیټ کیږي په تکون باندې نو عارفانه معنی دا شو فإن لم تكن اوی دویم طرف ته راځي دا چې نشي کېدی ځاب څنګه چې الله په عبادت کې ولاړ ته خدای دی اوی پټی دې معنی پورا کوي فإن لم تكن چې کله ته ځان نشکې کله ته ځان نکې انانیت ته ځان وباسي بغض ته ځان وباسي حسد ته ځان وباسي کینه ته ځان وباسي
عداوت د ځانه وباسي، دشمنی د ځانه وباسي، الزام تراشي د ځانه وباسي، حسد او بغض او څومره هم چې جنایات دي هغه ځان ختم کې په داسې طریقه باری تعالی ته ودرېږي فإن لم تکن چې هیڅ شی نه ځان ته هیڅ شی هم نه وي ته به دې مقام ته ورسې تراهو چې ته به دار باری تعالی کله ولاړ په عبادت باری تعالی بینې. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، علماء اہل سنت، علامہ صاحبزادہ محمد جنید القادری صاحب. مختصر دا غیوی ثانیت نزو ترجمه دوارو مابین که رکیف نسبت تا بیانون دویم طرف ته نزو دا څنګه کیدی شي چې ته د یو د مرشد په لاس کې لاس وي د اولیاء کرامو په لاس کې د لاس وي عارفانه ترجمه داسې کیدی نشي. دویم طرف ته سره زونه تکون کې خپل معنی پرته ده، تراهو کې خپل معنی پرته ده، فإنه يراك خپل مستقل معنی پرته ده. اشاره دې خبره ته شو فإن لم تكن چې کله ته په داسې طریقه باندې باری تعالی ته ودرېږي انانیت او بغض او عناد د ځان ختم کې هغه مقام ته ورسې تراهو چې کلم باری تعالی ته ودرېږي هغه پاور بل کې باری تعالی راولي هغه قوت بل کې باری تعالی راولي هغه مقام ته باری تعالی ورسې تکل معنا کمپلیټ شو تراهو معنا بدل شي چې ته باری تعالی رلیدون کې شي فإنه يراك او صرف په دې ځای باندې ختمنا چې ولاړې ته به د باری تعالی ملاقات کې باری تعالی وستا ملاقات کې ته باری تعالی په ملاقات مشربه باری تعالی وستا په ملاقات باندې او ملاقات کیږي. لہذا تاسو ته علماء کرامو فرمایلی دي چې دا مونږ د مؤمن د پاره معراج دی او معراج څه ته ویل کیږي وضاحتونه تاسو ته په خپل ځای باندې شوي دي. لہذا حدیث مبارک کې صوفیه کرامو دومره احتیاط یو قسم لا د مریدینو توجه دې طرف ته اړي چې نه هغه طرف ته مزه ورې چې کله مولاړې هغه زه ته ځان ورسوا دا څنګه مونږ چې ته ولاړې او ته داسې وې چې دا چا عبادت کو هغه لیدون کې نه ما هغه چې کم دی دا د صوفیه کرامو د سلوک او د عرفان خپل خبرې دي هغه قوت خدای پاک ورکی. حدیث مبارک کې راځي چې باری تعالی د مؤمن مسلمان له هغه پاور ورکی سترګې بیا د سترګې نه لاس بیا د لاس نه خپې به داسې بعید خبرې نه دي او ناشنا خبرې نه دي په ځان درنې مګړې دوی له هغه مقام باری تعالی ورکوي بیا چې دوی هغه منصب ته رسي چې د باری تعالی هغه انوارات هغه تجلیات داغه مامور ګرځي. الله تبارک وتعالى دې په دې چندي خبرو باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. خبرو کې واپس سٹارټ او ابتدا کیوي مانه څه کبه او بشي د بوکي او د محل مناسبت سره او د دې مشراو د وړاندې خبرې کول څه کبه بشي ما راغلي انتهایی د هغه معذرت پایما هغه معذرت پوره الله تبارک وتعالى دې دا ګلستان او چمنستان تا یوم القیامت لپاره جاری او ساری ساتي. امين. تبارک وتعالى دې دوی فیضان او د دوی هغه کم تجلیات چې او د دوی کم نسبت چې همیشه زموږ لپاره قائم او دائم ساتي. امين. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.